تراک. حضرت شبلی رحمت الله علیه یو بزرگ دی، دا هغه یو مرید د حج نه واپس رالو. نو حضرت شبلی رحمت الله علیه ورته وایي چې فلانی حج دی وکړو، وی چې او جی حج ته تللی نو احرام دې تړلیو، او جی احرام خو مو تړلیو، د احرام نه مخکې د هغه خپلې کپړې لرې کړې وې، او جی هغه کپړې مو لرې کړې نو بیا مو احرام وتړلو. ښه تا چې د خپلې کپړې لرې کولې نو تا دا نیت کړو چې د دې نه پس ما د ځان هغه ګناهونه هم لرې کړ، کم ګناهونه چې ما کیو هغه ګناهونه به بیا ځان ته نه رانږدو کوم، ځان به هغه ګناهونو ته نه ورنږدو کوم. دا لباس ما وغورځولو، د نن نه ما هغه ګناهونه مو غورځول. د لباس لرې کولو وخت کې دې د ګناهونو د لرې کولو اراده کړې وه، نه چې دغې ته خو مو پکې خیال نه کړی. خطا د حج په سفر کې چې د کور له ته روانېدې نو تا دا خیال کړو چې ورځ به زما د جنازم د دې کور دغه شانتي وځي. د حج په سفر کې خو د واپس راتلو هم امکانات وي، خو د جنازې کټ شي د کوره بار شي نو بیا واپس څوک راوړي، 2 ورځې 3 ورځې پس بیا خو واپس راتګ پکې نه. نو چې کله ته د حج دپاره د دې کوره وتې دا خیال له ځان سره کړی و چې ورځ به زه دغه شانتې مستقل د دې کوره بهر شم او بیا دې کور ته زما داخله نشي کېدی، دلته راتګ زما نشي کېدی، په دې دروازه را دننه کېدل زما بیا نشته، دې بچو سره او دې ښځې سره لیدل مې بیا نشته، دا خبرې اترې بیا نشته، دا خوراک سکاک بیا دپاره نشته. دا خیال دې ورسره کړی و. وایي نه دغې ته خو مو پکې خیال نه کړی. بیا په هر مقام کې ورته را یادوي چې تا بیت الله شریف ولیدو، د بیت الله شریف دیدار دې وکړو، نو د بیت الله په لیدو باندې تا د رب ذوالجلال هغه تجلیات ولیده چې دغه دی کې کوم انوارات راورېږي هغه دې وکته. وایي نه جي هغې ته خو مونږ خیال نه دی کړی، په هغې خو نه یو پوه شوي. خفلانیه تا چې کله طواف شروع کولو حجر اسود ته ورغلی، وایي او جي ورغلم ښکل دې کو او لاس یې پې کېښه او د دې حجر اسود باندې د لاس کېښودو معنی دا ده چې الله تعالی په دنیا کې اخو د جسمانیاتو نه پاک دی، منزه او مبرح ذات دی، خو هغه د خپل بنده مؤمن د زړه د تسکین دپاره داسې یو انتظام کړی دی چې یو سړی بیت الله شریف وویني نو په دې باندې دی خوشحاله شي چې خدای زه خپل کور ته راوستم. ملتزم شریف سره دی هغه خپل سینه ولګوي، د کعبې شریفې د دروازې د لاندې دغه درشل لاندې دی ودرېږي، نو دی وایي چې ما د خپل محبوب سره سینه چې د نه دا میلاو کا او حجر اسود باندې دی لاس کېدي، نو داسې تصور کوي چې زه چا دپاره راغلی وم هغه سره ما جوړ تازه وکړه، هغه سره ما لاس میلاو کړ. فلانیه دا خیال ستا راغلی و؟ وایي نه دغه خو زمونږ خیال نه دی راغلی. بیا چې کله ته مینا ته لاړې او مینا کې تا کله شیطانان ویشته نو تا دا اراده کړې وه چې د شیطان سره ما نن کوم مقابله وکړه دا به د ټول عمر دپاره نن چې ما دې څنګه وویشتو په کاڼو باندې د ده زما د دشمني به د همیشه دپاره آینده کې به زه د ده یو خبر هم نه منم. دا اراده دې ځان سره کړې وه، نه چې دغه اراده خو پکې نه وه کړې. بیا ورته وایي چې تا کله قرباني کوله او په څاروي باندې تا چاړه کېښوه، په مرۍ باندې ورته چاړه راښکا، هغه وخت کې تا اراده کړې وه چې زه به د خپل نفس په خواهشاتو باندې چاړه راکاږم، زما نفس چې ما ته څه وایي زه به هغه نه منم، زما رب چې ما ته څه وایي زه به هغه منم. دا اراده دې کړې وه؟ وایي نه دغه اراده هم پکې نه ده کړې. ښه چې کله ته عرفات ته لاړې نو عرفات خو د معرفت ځای دی، هلته خو پیژنګلو کېږي، نو تا ته د معرفت هغه انوار محسوس شي چې زه د خپل رب ملاقات ته راغلی وم، هغه پیژنګلو حاصلولو دپاره راغلی وم او په هغه مقصد کې څه حده پورې ما ته کامیابي ملو شوې ده. د هغې څه آثار تا محسوس کړه چې زما د خپل رب سره پیژنګلو وشوه، د عرفات په دې میدان کې معرفت الهي د هغې څه حصه ما ته ملو شوه. دی ورته وایي نه په دغې باندې هم نه پوه شوې. ابوبکر شبلی صاحب هغه د خپل مرید ته وایي چې فلانیه حج دې کړی دی
او د علماء او د مفتیانو دا حکم دی چې تا خپل غاړه سر ته رسولې ده. حج دی وکړو بس حاجي صاحب غاړه د خلاصه ده. خو د اهل نظر او د اهل بصیرت او د اهل دل دا غي خلکو دا فتوا ده چې تلاړ شو د حج دی بیا وکا. آن کس که در نماز نبیند جمال دوست فتوا حمیده هم که نمازش قضا کند. هغه سړی چې هغه مونځ خو کوي او په مونځ کې هغه تجلیات دی ونه ویني د خپل رب سره د ملاقات هغه خوشحالي هغه د ته په مانځه کې ملو نشي، نو اهل نظر او اهل دل وی چې دا مونځ دې بیا راوګرځي. دا لا څنګه مونځ چې د چا د پاره کولو دا هغه د ملاقات هغه لذت پکې د ته محسوس نشو، هغه خوان پکې د محسوس نکو، دا څنګه مونځ وي؟ دا مونځ دې بیا وکړه. نو د حج فریضه الله تعالی څوک خپل کور ته راوغواړي د دین لویه خوشحالي د مؤمن د پاره د مسلمان د پاره بل کمه کې دي.